کې چې راخواره شوې ده او هغه مسله ده د په دې ګیرو مبارکو باندې په موجوده وخت کې ډېر خلک داسې سټایلونه کوي او ډېر په عجیبه طریقه باندې هغې کټینګ کوي او ډېر په عجیبه طریقه باندې هغې ګیرو مبارکو یو سپکاوی روان دی. اول خو دا د عقیدې کتابو دا خبره را نقل کړې ده چې هغوی دا لیکلي دي الاستهزاء بالشریعت کفر، چې په شریعت باندې استهزاء کول، ټوکې کول، دا په کفر په زمره کې راځي. نو چونکې ګیره مبارکه یو سنت عمل دی، د تمامو انبیاء کرامو سنت دی، نو موږ تاسو له پکار دی چې هغه نوجوانان په دې مسله باندې ځان پوهېږي چې ګیرې مبارکې ساده طریقه باندې پرېښودل دا پکار دي. او که بیا ته په هغې باندې کټینګ کوي او هغه د غیر مذهبه او د یورپي او د مغربي خلکو طریقه او طرز پلی، نو دا د شریعت دی یو حکم سپکاوی دی. نو هیڅ کله هم داسې یو سپکاوی بالکل نه دی پکار، ځکه چې دا بیا د نعوذ بالله په کفر کې راځي. نو ډېر احتیاط پکار دی. نوجوانانو ته ما دا پیغام دی چې دغې مسلې نه ځان وساتئ، ځکه چې کله هم د شریعت استهزا وشوه نو دا بیا په ایمان کې فرق راځي او د ایمان زوال پې رادرومي. رب ذوالجلال هم سره زما د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کړه. آمین.